نو که د نبی علیه السلام څخه د عذاب قبر په باره کې نبی علیه السلام څه ورته وویل؟ نعم، بلکل سم دی. وہ جی ها، عذاب القبر حق، د قبر عذاب دا حق دی. اوس د ګوره نبی علیه السلام صراحتا ذکر کوي، ګوره درې توري دي، یو عذاب دی، یو قبر دی، یو حق دی. قبر څه ته وایي؟ دا مقر المیت چې په کوم ځای کې مړی پروت دی، او دغه چیز د په دې کې چې کوم عذاب دی هغه برزخي عذاب دی. د قبر عذاب ته چې ویل کېږي برزخي عذاب ویل کېږي، هغه ژوند ته برزخي ژوند ویل کېږي. نو عذاب القبر حق، د قبر عذاب چې کوم دی هغه حق دی. نو د قبر عذاب چې سلو دا برزخي عذاب سلو، دا برزخي عذاب میت لره دا حق دی. دا په پوهېږې؟ نو اوس قبر چې د نه یې پېژندلي عذاب به ته څنګه وپېژنې؟ قبر چې کوم دی ما درته ویلې دا مقر المیت ته ویل کېږي، هغه ځای چې په هغه کې د مړي جسد پروت وي. صحیح سلو؟ پاتې سلو عالم قبر هغه عالم برزخ دی. د مرګه بعد دا ټول ژوند چې کوم دا برزخي دی. دا په کوم ځای چې دی پروت دی دا برزخي مکان دی. دا صحیح سلو؟ نو دا عذاب چې کوم دی دا د قبر عذاب دا حق دی. څوک چې دا انکار کوي چې په علیین او په سجین کې دی خالی جسد لره نسته، دا خلق پر ناحقه باندې پر ناجایز باندې دی. چې هر څو ځان ته اهل سنت وایي دا خبره غلطه ده چې خالی پر روح لره عذاب سته، جسد لره عذاب نسته. ځکه حدیث صراحتا په دې دال دی چې جسد یا عنصري لره عذاب سته. جسد یا عنصري لره چې عذاب ومني مسله حل ده.